السلام علیکم ورحمت الله. الحمدلله د پاکستان، ترکیه او سعودي عرب زموږ د ډېر وخت نه دا خواهش شو چې د مسلم ممالکو یو اتحاد قایم شي او الحمدلله په هغې باندې عمل درآمد شروع شو. دا یو ابتدا ده، انشاءالله دا به مخې ته دغه شان مسلم ممالک به نور هم شاملېږي او دا اتحاد به مضبوطېږي د الله په فضل سره. اوس هغه دور نه دی چې امریکا به راتله او ډایرکټ به حمله کوله په مسلم ممالکو باندې، یا بل یو ملک به راتلو او حمله به یې وکړه بیا به لاړل. لکه څنګه چې په 9 مئی باندې 2025 کې په بهارت باندې پاکستان کم سر وګرځو، هغې حمله په دې بنیاد باندې کړې وه چې بس څنګه چې نور مسلم ممالکو باندې حملې کېږي او څه نشته دی، دغه شان موږ که په دې باندې حمله وکړو نو هېڅ به نه وي. الحمدلله هغه ورله پاکستان داسې جواب ورکړو چې دا یاد وي نو آینده به داسې نه کوي. نو دا هغه یو قسم لا ابتدا هغه وه او د هغې نه پس پاکستان ته د نورو ممالکو یو ښه نظر شروع شو او اول سعودي عرب او اوس ترکیه او کویت او دغه شان پکې آذربایجان او نور. نو امید دی چې دا اتحاد به دغه شان قایمیږي او د مسلمانانو شان او شوکت مضبوطیا غلبه دا په دنیا باندې نورم مضبوطیږي. نو امید ساتل چې دی دا د انسان خاص کر د مسلمان یو شان دی او چرته به نه امیده کېږي، ځکه الله تعالی قرآن کې وایي لا تقنطوا من رحمت الله. مونږ به امید ساتو د خیر امید به ساتو، ځکه چې الله تعالی وایي بنده زما په باره کې څنګه ګمان کوي نو هغه شان ورسره معامله کوم. نو د الله په باره کې ښه امید ساتئ چې انشاءالله هغه به د مسلمانانو سره یو ښه معامله کوي او د خیر معامله به کوي. یقین هم دی زمونږ چې مسلمانان به مضبوطیږي د خیره سره. د ډېرو کمزوریانو باوجود، یعنی حکمرانان ډېر زیات کمزوري دي، دا کمزوري شته او په مسلمانانو کې په خپل هم شته، خو د هغې باوجود به الله تعالی مسلمانانو له غلبه ورکوي انشاءالله، ځکه چې د مسلمانانو په زړه کې د اسلام او د ایمان هغه شمع بلیږي او د دغې بنیاد باندې به الله تعالی دوی له بری ورکوي. نو د ښه امید ساتئ، مسلمانان به نور هم مضبوطیږي او ښه په اوچت سر به په دنیا کې ګرځي.